بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن مجید فرقان حمید حفظ کولو دا یادولو د دې ډېر فضایل دي احادیثو کې بیان شوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دي روایت کې حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف حدیث پاک دی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیه الصلاة والسلام. فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې تاسو کې بهترین شخص هغه دی چې قرآن زده کړو او نورو ته وښودل. یعنی مطلب دا چې مسلمانانو کې مؤمنانو کې ټول نه بهترین او افضل شخص هغه دی چې څوک قرآن زده کوي او به نور خلکو ته ښیي. دغه شان دي د قرآن مجید فرقان حمید حفظ کولو دا یادولو دې باندې عمل کولو د ډېر لوی اجر او ثواب دی. او دغه شان دي حافظ قرآن قاری قرآن چې قرآن یاد کړي او دې باندې عمل کړي تر اخره پورې نه لري نو دا به د قیامت پر ورځ شفاعت به کوي د خلکو. حدیث پاک مفهوم دی ابن ماجه شریف حدیث پاک دی. فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی حافظ قرآن قاری قرآن دا به د قیامت پر ورځ د لس کسانو شفاعت کوي د خپل خاندان نه او هغه خلک به چې چا باندې جهنم واجب شوی نو دا کس به حافظ قرآن قاری قرآن دا به د دې لس کسانو شفاعت به کوي د قیامت پر ورځ. دغه شانتي قرآن مجید فرقان حمید حفظ کولو او د دې یادولو دې باندې عمل کولو د دې لوی اجر او ثواب دی. حدیث پاک راغلی دی ابو داود شریف حدیث پاک دی. فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې قرآن ولوستلو یعنی قرآن یاد کړو او به دې باندې عمل وکړو نو د قیامت پر ورځ به د هغې مور او پلار ته به داسې تاج ورپسر شي چې د هغې رڼا به د لمر رڼا نه به ډېره بهتره والا وي. یعنې قیامت پر ورځ به څوک چې حفظ وکړي قرآن یاد دي قاري قرآن یاد دي دې باندې عمل وکړي نه دی دې والدینو ته به د قیامت پر ورځ داسې تاج ورپسر شي چې د هغې رڼا د نور رڼا چې کوم دی ډېره بهتره والا ده. یعنې د هغې رڼا چې کوم ده د هغه تاج رڼا هغه د نور نه ډېره تیزه ده نه دی. الله رب العالمین دې موږ ته قرآن مجید فرقان حمید د تلاوت کولو توفیق را نصیب کړي او دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.